شنوره صاحب هر کله چې داسې عملیات کېږي مخکې تاسو ورته اشاره وکړل یا د کمپاین د خوانه کېږي چې معلوم نه دي د چا د امر تابع دي یا د ځانګړو ځواکونو نه کېږي چې هغه دغه رقم هر کله چې عملیات کړي دي مسؤلیت دغه ځواکونه اوس په یو بې کنټروله بې دغه قوتونو باندې ورو نه بدلېږي د پښتنې ځای موږ نه ورک نه دی دفاع وزارت وایي زمونږ نه دي داخله وزارت هغه مسؤلیت نه اخلي افغانان وژل کېږي بمباریګانې کېږي لیکن د پښتنې ځای نشته دی تاسو رقم قصه مشکل خو همدغه دی خپله موږ په ننګرهار کې چې څو ځلې دغسې پیښې شوي دي خلک راغلي د خلکو سره موږ که د امنیتي ملي سره رابطه نیولې هغوی وایي دا زموږ په کنټرول کې نه دي قومندانې د امنیه خو سره بیخي لکه د بل کلی چې هغه خو په دې رابطه باندې خبرې نه کوي ځکه چې حقیقت هم همداسې دی چې وزارت دفاع په همدې شکل خو بیا د خلکو غږ چې رسي صرف په ولایت کې والي ته رسیږي نو والي داسې قانوني جواب د هغه سره هم نه وي ځکه چې یو خو په نظامی برخه کې یا خصوصا د امریکایانو سره په دغسې عملیاتو کې زه فکر نه کوم چې هغوی د رئیس جمهور سره یا د مرکزي حکومت سره دغسې رابطې نه ساتي نو کیدای شي چې د ولایت سره خو هېڅ ونه ساتي بالکل زما په فکر باندې چې زموږ حکومت په دې رابطه باندې غاږ نشي اوچتولی که په غاږ یې اوچتولی شوی دغه اوس چې په خوږیاڼو کې کوم عملیات شوي دي او زموږ والي صاحب هم د خوږیاڼو دی باید دغه موضوع را پیدا کاندي او یو حقیقت ووایي ځکه چې موږ به مخکې غاږ چې موږ له باید د ننګرهار والي ورکړه شي دا د رئیس جمهور خو همدا کار وکړه د ننګرهار دپاره یې ننګرهاری والي مقرر کړه اوس به موږ د ننګرهاري والي نتیجه ګورو چې په نورو برخو کې به څه او خصوصا په دغسې عملیاتو کې به د دریځ دی ننګرهاری والي بیچاره به څه وکړي چې هغه تیاري راځي بمبار دی خلک وژني چې نه دی ورنه خبر دی او نه د نه دا زه دا منم ورسره چې مخکې د ده سره هېڅ نه همنګي او خبرې به په دې رابطه نه شوي باید اوس دغسې یو موضوع دا د خپل کار په اولیت کې ونیسي او دغه ولس له یو داسې یو جواب ورکاندي چې ولس اخر راشي د مرکزي حکومت دلته چې څوک مسؤل دی هغه ته راورسېږي او د خپل مشکل او د خپل څه چې ورته پېښ شوي د هغه سره خو مطرح کړي زه فکر کوم چې په ولایتو سطحه باندې دا که هر څومره وخت ضایع شي صرف همدومره به وشي چې یو 2 ورځې به سپین ږیري او مشران او ځوانان راشي یا د رئیس امنیت ملي سره یا د والي سره به یو ناسته ولري هغوی به ورته هغه خپل لکه موږ چې دلته سره لګیا او هغوی سره په خپل منځ کې لګیا دي داسې یو زړه به سره وخوري یو بل ته به غم راضي به سره ښکاره کاندي خو ولې د حل لارې چې تر څو مرکزي حکومت په دې باندې جدیت ښکاره نه کاندي زه فکر کوم چې دا به هېڅ کله سر ته ونه رسېږي مرکزي حکومت خو والي نشي مجبورولی والي خو یې مامور دی ولسي جرګه خو ګرچې اوس اخري سلګیو وخت دی د ولسي جرګې هم خبرې که انتخابات وشي خو نوي ولسي جرګه به راشي د دې اخري وخت هم دی څنګه دی لیکن په ترتیب دا کار خو د ولسي جرګې دی چې ولسي جرګې کې دغه رقم بحثونه وشي او ولسي جرګه د حکومت دا پوښتنه وکړي چې دا کومې تیاري دي په کوم قانون په کوم اساس په کوم اصولو باندې راځي او کلي بمبار دی یو خوشطبعي به وکړم د ولسي جرګې نه څه چې هغه وخت یې هم په حقیقت کې هغه څه نه دي شوي لکه څنګه چې مناسب وه نو اوس په دې تېر وخت وایي نشي کړی ځکه اول ډېر کم وخت کې پوره نصاب هلته مشکلات شته دی خو تر څو ولسي جرګه هم نشي کړی تر څو چې په خپله رئیس جمهور په دغه موضوع کې جدیت ونه ښیي د دې پوښتنه ونه کاندي زه فکر کوم چې وزیر داخله او وزیر دفاع هم د دې موضوع نه عاجز دي چې تر څو د دغه ملکونو او خصوصا چې د دوی په سر کې څوک دی لکه په بګرام کې چې د دوی قومندانان ناست دي او د دوی سره دغه خبرې ونه شي دا په ټیټه سطحه باندې زه فکر کوم چې نه حل کېږي درست دا درسه رئیس جمهور د ناټو غونډې په وخت کې د ټولې پیښې وشلې په کار نه و چې هلته رئیس جمهور دغه خبره یاده کړې وې دغه مسله مطرح کړې وې تیر حکومت دفاع وزارت امریکایانو سره یو قرارداد بالاخره مجبور کړل چې دا بمباریګانې بند کړي دا حکومت چې راغی هغه قرارداد یا واري د منځه وړو بهرنیو ته خود اتمن د بهرنیو غوښتنه به وکنه اجازه ورکړه چې د شپې عملیات کولای شي بمباری کولای شي نتیجه اوس دغه شی دی
نو په کار نه و چې دغه خبره رئیس جمهور که زمونږ رئیس جمهور یي نو هلته یې یاده کړې وې او د دې خبرې غم وکړي لکه څنګه چې وکیل صاحب ویلي. ځواک صاحب تاسې ولا ټول د اصولو خبرې کوئ، د غوښتنو خبرې کوئ، مقتضیات لرئ، د حکومت نه شی غواړئ. نن والا ما ته عجیبه معلومیږي دا ستاسې سوالونه. په دې معنا چې دلته هیڅوک نه دی راغلی، بارنیان نسته، دا یو مستقل حکومت دی، نو هغه به پرېږدو پر خپل ځای. راځئ چې ووایو چې دا نه بخښنه غواړم که مستقل حکومت و بهرنۍ تیارې پلان هم جرأت نشو کولی چې راشي زما کلی بمبارد کړي. دا زه نه وایم چې مستقل حکومت دی، خو دا حکومت خو دغه خپل غیر مستقل حالت کې دغه خپل بادار ته خو ویلی شي چې په دې شکل مې ولې وژني. مثال یې نه لرو. دا خبره چې ته کوې د دې مثال نشته چې زه یې درکوم بیا حساب ته زما سره کوي. پخواني حکومت دا کار نه کوي. پخواني حکومت کله چې پخواني حکومت دغه زاویې ته راورسېدی نو نور خارجیان هم دی د ځان سره پابند حکومت نه باله. معنا د ده ترمنځ یې خط فاصل کش کوي. هغه څه چې د دوی زړه غوښته د نه منله، په لحاظه حالت بل ډول راغی. دغه د استعمار د زنځیرو حلقې یو څه متزلزلې شوې. راځو ودې ته. تاسو د والي بیچاره څخه د وزیر څخه ولې داسې توقعات لرئ؟ خبره خو ما درته وویل چې دلته د اسلامي امارت په نامه یو خراب یا ښه حکومت موجود و. د دې څخه به څوک انکار نه کوي. یو حکومت و هر څنګه چې دوی راغلل، زموږ یو سلسله پلورل شوي افغانان عسکر شوه او دلته دا دومره طالبان چیرې وو چې 15,000 په یو دشت کې له منځه ولاړ شي. خو دا ولس طالبان خو یو څو نفر و، بیا نو حکومت یې درلود. د هغه ځای راغله ټول دې ماته ووایي، دا دولت دې ووایي، امریکایان دې ووایي، ملګري ملتونه دې ووایي، نړیوال دې ووایي، اما بې ځایه دې نه وایي، منظم دې کښېني. چې په څه عنوان راغله؟ ویې ویل چې یو څوک دی اسامه نومېږي، دغه زموږ په لاس راکړي. تاسې شریف خلک یې ستاسې سره کار نه لرو. که دغسې نه وه بالاخره اسامه خدای په لاس ورکړي په د بل چا په جغرافیایي محدودیت کې نو ولې لاس نه راڅخه اخلي؟ امارات پر دغه تا ورسره جنګ شروع کوي چې ولې اسامه زما دښمن دی په لاس یې نه راکوي. صحیح ته دوی دا کار ونه کوي، ستا امر پر ځای نه کوي، اطاعت یې ستا ونه کوي او تا هم عمله پر وکړه، نور مو نه پرېږدي. نو داسې معلومیږي چې دی متعرض دی، دی دلته راغلی دی. اصلا د متعرض په مقابل کې حرکونه باید وي. که د افغانستان حکومت د خپل ولس سره درېږي نو د خط فاصل اعلان کړي. غیر هغه څوک چې د هغو سره ولاړ دی دواړه تر یو صف لاندې د مطالعې وړ دي. دا تفکیک بیا نسم کولای. زه په دې پوهېږم چې دلته شریف خلک استه. نو بیا دا غوښتنه نو رښتیا معنا نه پیدا کوي چې زموږ حکومت دې داسې وکړي او هغسې وکړي. خو همترواس یې تېره خبره ده، ستا قربان سم. ټرمپ اعلان کړل چې د جنګ په میدان کې ګټم. د افغانستان ولسمشر اعلان کړ چې ولاکه دې پرېږدم طالب. څو میاشتې تېرې شولې د خارجه وزارت ویل چې یا موږ د سولې دپاره آمادګي لرو، موږ بې له قید و شرطه اعلان کړ چې سوله منو. ماته نه اساسي قانون نور مطرح دی، نه د ښځو حقوق چې غربیانو ډېر مروج کړي، نه دا مطرح دی. حال دا چې موږ د ښځو حقوق لرو. تاسې په دې ځواک سره باور وکئ، مور چې افغانان ورته احترام لري کې ټوله یورپ ولري. مور ته چې افغانان احترام لري او د ښځې عزت چې افغانان غواړي ویې ساتي، هېڅوک یې نشي ساتلی. رښتیا بېساري مثال دی. اما اوس دوی د انجرې څخه د ښځو حقوق راوځي. عجیبه خبره ده. او موږ هم تمامه ورځ ناست یو پر دغه باندې تبصرې کوو، خپل وخت ضایع کوو. دا ښځې چې د بمباریو کې وژل کېږي دا ښځې دي که نه؟ دا کورونه چې بمباریږي دلته خو کوچنیان هم او جناب ځواک صاحب، ما 10 واره ویلي دا ځوانان چې دوی یادوي یا طالب دی یا عسکر دی، افغان ځوان دی. د پولیس سوخته تر پله لاندې ناست دی، زما افغان ځوان دی. په دریاغو کې غرقېږي، زما افغان ځوان دی. بې سوادي ورسره مخامخ دی، زما افغان ځوان دی. کار نه لري، بېکاره دی، زما افغان ځوان دی. د څه شي افغان؟
مور یې وځغلوله، ښځې یې بوره کړله، کونډه یې کړله په دې وطن کې، بیا د ښځو حقوق اخلي. خو خبره دا ده چې عرض مې څه شی دی؟ عرض مې دا دی چې خط فاصل معلوم دی. دوی هغه خپل استراتیژي لري. یو شي ته چې زه د دلچسپي لرم، یو څه امیدواره سوی یم چې په سیمه کې دوی ته بلاوې پیدا شو د امریکایانو ته. روسان هم پر پاوا وتل، ویل تا خو ویل چې اول ورځ راغله روسانو منلي وه، روسانو تایید کړل. پاکستان خو ځای ورته ورکوي، ایران هم چپ ناستو، هندوستان خو عجبه ښه سیاست لري، هر یو ته لالا وایي، دوی خو پروا نه لري. راغلو روسان اوس پر هغه غورځېد چې یا ورور ته خبر یې زما په شمال کې دي نور د تیارو ډک خلک. دغه خطرناک دي. دا چې د طالب او د داعش ترمنځ راځي یو تفریق وکړو. طالب دلته و چې دوی راغله حمله یې پر وکړه، داعش دوی پر تیارو راوي. دا دوه قوتونه سره فرق لري. داعش د دې دپاره راوي چې شمال ته ویوسي روسان په تهدید کې، ځکه طالب دغه نه و. اوس مې عرض دا دی چې ښه خبره دا ده د افغانستان ولسمشر، د افغانستان حکومت ولسمشر افغان غواړم ځواک څخه غواړي چې څه ووایي، دا زما خبره ژر مه راقطع کوه. دغه ولسمشر صاحب ته وایم چې صاحبه ته په دې باور وکړه چې کامیاب ولسمشر په دا لومړي ګام کښې، په دا ټاکنو کښې دا خلک ټوله ورغله، رایه ورکړه، ده ته هم ورکړه، ډاکټر صاحب عبدالله ته هم ورکړه، ټوله ولس وررایي وو. یو وار یو سړی دا خوا راغی، دې ته جان تیري ویل، ویل ته کښېنه ستا ټاکنې غلطې دي. ټاکنې غلطې شوې. ویل تاسو متقلبین یاستو، تا نه دي اورېدلي؟ اوس نو که دا دواړه متقلب وه، یعنې ډاکټر صاحب اشرف غني او ډاکټر صاحب عبدالله، پس د متقلبو حکومت یې پر موږ باندې راوی. نو یو سوال خو به راته ځواب کې دا درسل یا دغه سوال خو راته راک، که دا دواړه متقلب وه دغه ټیمونه، که ټیمونه متقلب وه، د ټیمو په راس کې څوک وه؟ ډاکټر اشرف غني و. نو چې دوی وه، پس دغه حکومت چې اوس حاکم دی، دا ملي حکومت د متقلبانو حکومت دی. صحیح، دا ټول منم. صحیح. اوس نو طالب نه زه توقع نشم کولی چې دا وکړه، دا مه کوه، مسؤلیت د داعش نه نشم کولی، نه توقع کولی شم. او وژنې وي، طالب مې وژني، داعش مې وژني، او زه ورنه حق نه لرم چې توقع وکړم. او حکومت مې وژني، او امریکا مې وژني، او زه حق نه لرم چې ورنه توقع وکړم. اوس نو ما ته ملت ته د طالب، داعش او حکومت او امریکایي فرق څه دی؟ یا خط خو په هغه ځای کې معلوم سو، سور خط چې متعرض او تر تعرض لاندې. دا پرنسیپ دی صاحب، چا چې زما پر جغرافیایي محدودې باندې حمله کړې ده او هره ورځ مې نور نو بې نظمي ده. په دې بې نظمي کې یو غواړي چې د چا پالیس ته ځان واچي، یو ګوري چې د چا کور غلا کوي، بل ګوري لارې نیولې ده. خو نظم خراب سو. نظم هغه وخت خراب سو چې دی راغی زما پر خاورې باندې تعرض وکړي، او زما خاورې د اشغال تر عنوان لاندې دی چې هم نوم ورکوي، دی به د دیموکراسي عنوان ورکوي. تر دې مطلق انرشیزم نسته. صحیح. نو شفیقي صاحب، دغسې وضعیت دا موږ چېرته رواني چې امریکایي ما وژني، طالب هم ما وژني، داعش هم ما وژني، او د پښتنې زه هېڅ ځای نه لرم. دغه ملت یو مرجع چې د هغه نه پوښتنه وکړي او احساس د مسؤلیت وکړي، هغه نشته دی. نو افغانستان کوم خواته روان دی؟ د دې اغېزې څه دي موږ ته؟ اول ځواک صاحب، افغانستان د بون د کنفرانس د پرېکړو نه په غلط تداو کې ښودل شو، په غلطه روان شو. د هماغه وخت نه د دغه اوس کومې ګډوډۍ، کومې ناخوالې، کوم تیته پرت کېدل او کومې ډلبازۍ، کوم تعصبونه چې د موږ د سیاسیونو په منځ کې را پیدا کړي، د دې اصلي بنیاد او اول خښتې د بون په کنفرانس کې کېښودل شو. هغه وخت چې هغه څوک د ضمیر چښتن و، د افغانستان د آینده سره علاقه درلوده او اندېښنه یې درلوده، هماغه وخت هم دغه فریاد پورته کړی چې دغه تاداو کوږ کېښودل شو. یوه توقع تمه دا وه چې دنیا به دومره منافقانه، دومره رذیلانه رول د افغانستان په بربادۍ کې نه لري. دوی به غلطۍ کړي وي، د غلطۍ به ورو ورو جبیره شي او اشتباه به اصلاح شي. موږ به بیرته په اصطلاح سم قانوني اصولي او نظام ته لاړ شو. بدبختانه هغسې ونه شول، ځکه دنیا چې په راس کې امریکا وه، هغې د اولې ورځې نه مردار اهداف درلودل، ناوړه اهداف یې درلودل. د خپلو ګټو نه پرته نور د افغانستان د ملت د ژوند سره، د آبرو سره، د عزت سره سروکار نه و. هغوی د خپلو اهدافو لپاره دلته راتلل او مغه کوږ تاداو
په دې دوران کې ورو ورو تغین هم نور کوښ شو، هماسې نور خراب شو. په افغانستان کې دغه حالت ته دا اوس چې موږ یې پکې یو د هغې ولې ورځې نه لمن وهل شوي، افغانان پرې نه ښودل شول چې په یوه سیاسي قوت بدل شي، په یوه سیاسي محور راټول شي، د اصولو او د قوانینو په چوکاټ کې په رڼا کې د خپلو ارزښتونو په رڼا کې ژوند وکړي عادي. دا بیخي اسانه وه. په اولو 3 کلونو کې جګړه ختمه شوه. د افغانستان په ګوټ ګوټ کې نه د طالب نوم و، نه د مخالف چا نوم و، د نظام حاکمیت و. بدبختانه د هغو تاداونه دغسې غلط تاداو کېښودل شو. تشای اهداف و د موږ ملت اوس پې پوهېدلی. ډېر د بدبختۍ ځای دا دی چې هغه سیاسي کرکټرونه، هغه سیاسي جریانونه چې په دغه 18 کالونو کې د قدرت برخه و په یو قسم، یا د قدرت په حکومت کې شامل دي یا په داسې اپوزیسیون کې چې هغه د دنیا سره وابسته دي او امتیازات اخلي. دغه سیاسي قشر ډېر فاسد را پورته پیدا شو. دغه فساد چې موږ وایو فساد په دوی کې دی. تر ټولو زیات د قراردادونه د خارجیانو سره د دوی د لارې شوي. په ډېر بد شکل هغوی د هر څه چښتن شوي په یو قسم په سیاسي، اقتصادي او ټولنیز چاپېریال دوی مسلط شول. خارجیان یې په راس کې دي، خو ملت ډېر د بربادۍ خواته روان دی. اوس د نجات او د خلاصون یوازینۍ لاره همدغه ده چې د ملت یو محور را پیدا کړي، په یو محور راټول شي، یو غږ پورته شي او د دغه جنجال نه، د دغه فساد نه د ملت راووځي. د خارجیانو سره خبره معلومه شي، د خارجیانو سره خاوند پیدا کړي. د خارجیانو هغه تعهدونه چې موږ په لاس و پښې تړل شوي د پردیو پېشمرګان یو، د دې نه خلاص شو. په خپلو کې د کوم د تعصب کوم تخم چې کرل شوی دی، یو څو څېرې دي، دغه ملت استفراق کې بیخي لرې کې په یو ملي محور راټول شي ټول، او د دغسې ملي ارادې د لارې نه موږ هم د خپل قوت چښتن شو. لکه دادرا صاحب چې ورته اشاره وکړه، د امریکا د دغو ناوړه عزایمو په رابطه اوس د دنیا سره په مجموع کې د موږ د شاوخوا هېوادونو سره بیخي زیات د شعور را پیدا شوی. هغوی پوهېدي چې امریکا دلته څه لپاره راغلې وه. امریکا په 2001 کال د پیښو نه وروسته کله چې د ترهګرۍ خلاف د مبارزې او د جنګ کوم ائتلاف جوړ کړ، په دنیا کې یو هېواد هم نه و چې مخالفت وکړي. شفیق صاحب دا نن ټوله دنیا ورسره مخالفه شوې. خلک پوه دي، ګاونډي هېوادونه پوه دي. ستاسو د افغانستان سیاسي ګوندونو مشران کینی سره په دې باندې غږ نه کوي چې د امریکا سیاستونه څنګه دي، دا لوبه کوم خواته روانه ده، افغانستان کوم خواته روان دی. بس انتخابات د داسې وشي زمونږ ونډه پکې کمه ده، د هغې ونډه پکې زیاته ده. هغه رهبري دي دغه ده. نو دې رهبرۍ حکومت پرېږده، دې رهبرۍ په موجودیت کې موږ دا ملت به څنګه، دا هېواد به څنګه خپل خاوند پیدا کړي؟ ما مخکې هم تاسو ته وویل چې د حکومت نه هم توقع نشته. دغه ګوندونو نه چې فعلا همدغسې لګیا دي، دوی فقط د امریکا د سفارت په فرمایشونو شعارونه ورکوي، دې نه هم توقع نشته. خو زه وایم ځنګل به زمری نه وي، ځنګل د زمرو نه خالي نه وي، یو څوک به وي، یو غږ به راپورته شي. دا ملت داسې دم فکر نه کوي چې موږ زیاتي ختم یو، ووایي چې نور ختم یو، باید تسلیم شو، سرونه کېږدي. ووایي چې موږ د انسانانو په حیث، د یوه تاریخ د خاوندانو په حیث چې په دې سیمه کې موږ سرلوړی ژوند کړی، راځئ خپل عظمت ته راوګرځو او د دغه هغه نه ځان خلاص کړو. دې نه پرته بله لار نشته، بله چاره نشته. ډېره زیاته مننه. کور مدان سلامت اوسئ. ګران لیدونکو، تاسو نه هم مننه تر اوسه پورې موږ سره وئ. راتلونکي بحث پورې په خدای سپارو. الله مو مل شه.